پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث ته دا روایت ابو امامه باهلي صاحب نه دی هغه چې ما پیغمبر سره مړدل دی هغه فرمایل چې وعدني ربي سبحانه خدای پاک سره وعده کړی ده چې ايدخل الجنه من امتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب چې ما امت کې 1000 کسان و خدای جنت ته داخلي خود سي خصوصي کسان و چې حساب کتاب عذاب به سره نه ما كل 1070,000 و هر 1000 کسانو سره بیا 1000 کسان وي وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل او دا الله دا لفي برا الله دا لفي درې لفي بزما د پروردګار چا برډه کی کنه جنت ته به داخل کی كما يليق بشانه ولا نعرف له الحقيقة فقط نؤمن بهذه الآيات والأخبار والأحاديث المباركة پیغمبر علیہ السلام فرمائی سلیمان بن بریده خپل بجن نه روایت کی پیغمبر سن حدیث دی فرمایي چې اهل الجنه 20 و 100 صف چې د ټول جنتیان چې کمی کنه به دا به یوسل شل صفوي 80 من هذه الامات یا به د دې امت نه 40 من سایر الامم او صالح به د نور امتونو نه دیمو ما ډیر د کنه د امت پیغمبر علیہ السلام فرمایي ابن عباس سے من روایت چې نحن آخر الامم موږ ټول نه په اخیری امت یو کنه په اخر کې راغلی خو اول من يحاسب ټول نه ول زمونږ حساب کیږي یقال به ویل شي کنه حساب د پر چې اين الامه الاميه هغه امت کم دي چې چرته دي چې امي امت ته کنه امي نو ته ځګل شي چې امي پیغمبر ته منسوب دي کنه النبي الامي أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون يخو آخرة كي خو طولنا مخي بجنة تمونگزو پیغمبر السلام حدیث چکل خدای پاک در طول مخلوقات بر جمع کی دا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون لا طويلا چې پیغمبر السلام ته اجازه ورکړل شي د سجدي کنه ډیر اوږده سجده به وکي ثم قال وتویل شي چې ارفعوا رؤوسكم تاسو سرونه اوچت کړئ سجدینا سجدینا شکای سرونه موچت کړئ قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار چې تاسو د عدد برابر خلق مونږ د جهنم د پاره بدالی کې ګرځولي تاسو د هغې بدالی نه جنت د پاره ګرځولي شوي یی صحیح ده عده سامان تل شي کنه عده السفر واهد الغده عده چې تل شمار تل شي عده کنه عدت خزه عدت تر شمار کوي کنه شمار اهد الغده سامان نه د يهودو نصارا مشرکین سي دغه مقدار تاسو شکړې مفدی وګرځولای صحیح ده کنه مفدی منه تاسو مفدی به هي تاسو باندې قربان مکړو پیغمبر علیہ السلام روایت انس بن مالک صاحب نقل کړی دی ان هذه الامه مرحومه شدا امت مرحوم امت رحم قابل سوی دل شي مرحوم عذابها بيديها عذاب د دولاس کې دي سمانه چې قتل جنگ کوي بس عذابونو کې بیاخته کی کنه پیدا کان یوم القیامه دفع الى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين چې قیامت ورځ بار مسلمان سړی ته یو مشرک سړی ورکړل شي تو خدای شي دا وګوره فقال هذا فداؤك من النار دا ستا باندې قربان کړلی شو ستا په ځای جهنم ته ځي او د دې لپاره کوم ځای وکنه تا ته کړلی شو